کی یو علماء وای چې هغه مؤذنین دي. اوله درجه کې د دین مراد مؤذنین دي چې دی الله طرف ته خلق را بلی. ټوله دنیا کې لوی تبلیغی چې دی هغه اذان کون کې دی. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله چې هغه خلق را بلی الله طرف ته. مؤذن آواز لگی د الله د لوی وی الله اکبر الله اکبر. فضل اعمال لکه پوری کېده دي کې آیاتونه چې کله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے مسجد جوڑ کو با جماعت منس شورو شو پا جمع سر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے نول وی چې دا جمع دا ٹیم نزدی شي نو چې یو خبر باندې اتفاقو کو چې پاغي باندې خلق مانزه طرف ترا بلو چې خلق ته پته لګي چې د جمع د مانزه ټیم شو. صحابه کې ناستل مشوره شروع شول چې سی چل بکو. بعض رای ورکړل وی یو جنډه به دسی اوچته وجاګه جنډه به خلک کینې جره جمع منس وي. بعض وی اور ببلو نو داغه اور نه به پته لګي. چا وی ناقوس د یهود او د نصارا او چې کومي طریقې وي. مختلف رای وچلې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی دی کې مې یوم نه د خوخه دی کې ټولو کې د یهود او د نصارا سره مشابهت ته نو دا صحیح نه دي. ټول صحابم فکرمند دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فکرمند دي. سن 1 هجری ده ټول فکرمند دي چې سی چل بکو د جمع د پاره سنخه پکار دی کې یو صحابي د شپې خوب ولید عبدالله ابن زید رضی الله تعالی عنه. سار راغ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی خوب می ولید. دی پریشانی کې ودو مچ سچل بینوي خوب می ولید او د اذان دا کلمات ما ته په خوب کې خودلې شو الله اکبر الله اکبر الله اکبر. دا ما ته خوب کې خودلې شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی دا خوب رښتینی خوب دی ښه ان شاء الله دا به یې. او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا د وحی په ذریعہ اخودلې شو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ توی ورش بلال رضی اللہ تعالی عنہ تا دا کلماتو یا آوازی اوچت تے چی اغا ازاد شروع کی. رنبے مؤذن بلال رضی اللہ تعالی عنہ مقرر شو.